پښتون چې ته په کوم ځای کې په اتفاق ولیده که نه ګلونو نو پوه شه چې هغه ځای به اتیران وي د مور شیرینه وروره یو بچو چې د خلکو دا خواهش و چې د ما په دربار کې د شیطان ولې پریږدې یو تصویر ولګي نو هغه د خپلې بادشاهۍ یو مشهور مصور راوغوښته پینټر وویل چې ما د شیطان ولې پریږدې تصویرونه جوړ کړه نو پینټر لاړ وګرځي حالانکه پریښته خو په نظر نه راوستي چې هغه څرنګه ونه دا ګرځي اخر یو ماشوم یې ښکلی غوندې ولیده و د هغه تصویر یې جوړ کړه و بادشاه ته یې راوړه نو بادشاه ډېر خوشحال شو چې ډېر ښکلی تصویر ده و په ټولو تکازو باندې هغه پوره ده نو دله یې د نوم ورکړه اخر په دې کې څه وخت تېرېده کم و بېش 40 کاله تېر شو نو د بادشاه یې چې هسې نه چې زه مړ شم د ارمان مې په زړه کې پاتې شي نو هغه مصور یې بیا راوغوښته ویل یې چې د شیطان تصویر جوړ کړه نو دغه مصور ګرځي په جیلونو کې په هسپتالونو کې په خریو کې خو دله داسې یو سړی په نظر نه راځي چې هغه هوبهو د شیطان په شکل کې وي نو څه ګوري د ګرځېدو نه بعد چې یو بدصورته انسان یې ولیده چې ویښته یې ګور په ځان خواره یو بدنما شکل و نو هغه نه یې څه پیسې ورکړې چې زه د تا نه تصویر جوړوم نو هغه تصویر د هغه سړي جوړولو نه دا سړی په ژړا شو د مصور ترې پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې اخر څه چل ده نو هغه مصور ته یې هغه سړی ورته یې چې ګلنو ته 40 کاله مخکې د یو ماشوم تصویر جوړاوه د پریښتې په شکل کې نو هغه ماشوم زما وژل چې ته د شیطان تصویر جوړوې نو هغه ماشوم زه یم او چونکې بس وخت داسې تېر شو چې الله تعالی مونږ د هغې قصه څخه دا راکړه نو ګلونو زه تاسو له یم چې پریښته هم ته یې و شیطان هم ته یې د دې اختیار یې تا سره ده چې ته پریښته جوړېږي وکړه دا به زه ډېر